حاجي صاحب صبای څه ټایم راوځئ او نن چې راووتې څه اکټیویټي وه ټوله ورځ؟ اول خو د امیرزاده وروره تا شکریه ادا کوم چې تا خپل وخت مونږ ته راکړو زمونږ په دې نن اکټیویټي کې مونږ سره شامل شوې. الحمدلله زه سحر په 4:30 بجې په اسلام آباد کې پاسېدم، په 5:30 بجې په آن ټایم په خپل ګاډي کې کېناستم د خیره، او د خدای په فضل او کرم سره 7:30 بجې پېښور ته راورسېدلم. او چې پېښور ته څنګه رالم نو ما نن اکټیویټي کې دا شامل و چې زه به که کم جمرود کې دواګانې وي هغه به اټینډ کوم، او که کم نور په خبر او په شنوارو کې وي. نو تاسو ولیدل چې زه اواله په جمرود کې یو دوی دواګانې وي ارلی مارننګ هغه مونږ وکړې، او په خیر سره هغې نه پس روان شو په خپل سفر باندې. او هغه مونږ د خبر نه سټارټ کړې او په خبر کې مو کړې، بیا پکې یو منځ کې زمونږ دوست ولی محمد هغه د بچونو ودونه و، هغه پروګرام هم اټینډ کړو، هلته ماسپښین لمونځ وکړو. بیا د هغې نه بعد یو بچی و هغه کړی وه د چایو دعوت را کړی و. نو هغې دا پلان و چې زه هغه تر بهر تلو، خو هغې نه بعد بیا مونږ یو بل اکټیویټي وه چې ډېره اهم اکټیویټي وه، مونږ ټایم ایښی و. هغه به د ال پرایویټ سکول سپورټس ګالا پروګرام مو که تاسو اورېدلي وي هغه د هغه چې کوم پرزیډنټ و هغه خبره مو کړه چې د دې واحد په د دې علاقه کې د پرایویټ سکولونو اسوسییشن جوړولو هم افتتاح تا کړی و. هغه چې کوم تنظیم جوړ شوی و او دا کریډټ تاله مونږ درکوو چې هغه مونږ د نن د سپورټس پروګرام د ګالا چې کوم پروګرام کړی سټوډنټانو دپاره بچو دپاره ټول کرکټ فوټبال والیبال مختلف ګیمونو کې هغه به د خپلو ټولو پرایویټ سکولونو فنکشن هغه به کوي، ګیمونه به کوي. هغه نه بعد بیا فاینل ته پروګرام جوړوي. ډېره ښه خبره وه چې زموږ په علاقه کې داسې بهتر اکټیویټي ماشومان ګروت نه وکړي، نو په فیوچر کې هغه به ماشاءالله زموږ څنګه چې زموږ د علاقې تاریخ پروت دی او هغه زموږ د علاقې نه ډېر هغه کلاډیان داسې ووتل چې په دې خړو خاورو په د تیږو کې دو خپل ګیمونه زده کړل، او نن په انټرنیشنل د پاکستان په ټیم کې کلونه کوي، په باډي بلډینګ کې دي، په فوټبال کې دي. هغه ټول ماشاءالله دارنګ چې د دې فرست ګروت نه بهتر تربیت ورته میلاو شي. او بیا مونږ هغو سره چې کله ماشومانو سره کینو تاسو موجود وئ چې هغه څومره خوشحاله او څومره یخني موسم و، هغې باوجود هم دو په خپل د سپورټس په یونیفارم کې وو. ملای سپورټس یونیفارم خو تاسو ته پته ده چې هغه ډېر کمزوری یونیفارم وي، هغه کې دو ګیمونه کوي، خو هغه بیا هم د اهم اکټیویټي ته ناست و. نو خلک ډېر زیات خوشحاله شو، هغه افتتاح وشوه. هغې نه بعد زموږ سټارټ چې و هغه مونږ یو ملګری و کاري ضیاء الاسلام هغه په کور کې ناشته کړې وه. ما خپله یو کوشش دی چې زه که نه د دې ذمهوارۍ کې راغلی وم په علاقه کې ګرځم، زه خپل ټریډیشن غواړم چې په دوباره په زموږ ستاسو په علاقو کې راشي. او که دا خوراک دا ناشته کې څوک زموږ سره آوټ اف فاټا موجود وی یا زموږ سره د بلې صوبې نه راغلی وی یا د بهر نه وی، نو شاید هغه په لایف کې داسې انوکه ناشته به دو ته نه وی میلاو چې په هغې کې مختلف قسم هغه ټریډیشنل هغه پکې موږ دپاره ارینجمنټ والان کې پکې خاورې تامه زموږ ستاسو کومه بهترین فوډنګ دی که نه فوډ دی، هغه فوډ خلکو له ګوتې کمې وروړئ، سابه یې وخوړل، لایک یې کړل، هغه انډه ډېر کم هغه دیسي وه په سابو باندې وه، بیا په کرت وو پکې، بیا پکې ماسته وو، بیا دیسي غوړي وو، بیا غټې وریجې چې کوم هغه زموږ ستاسو ډېر ښکلی فوډ دی هغه و پکې. نو او بیا پکې پیاڅه او بیا په سبایي ارلی مارننګ کې د تنور روټۍ میلاوېدل. ما په خیال زموږ په خپلو پخویندو او میندو فخر کوو چې هغه د ملمه دپاره د دومره تکلیف کولو دپاره ملمنو دپاره په سبایي کې ارینجمنټ کړی و. نو دا اکټیویټي وه، دا لږه ډېر اهم اکټیویټي وه چې ما نه په منځ کې هېره شوه. 9 بجو کې دا اکټیویټي وه. بیا هغې نه بعد دواګانې وې، بیا پکې واده اټینډ شو، بیا پکې سپورټس ګالا پروګرام وشو.
دا سپورټس ګالا پروګرام وکړو نو موږ دپاره یو ډېر مشکل علاقه ده زموږ په دې ټول علاقه کې په حلقه کې زموږ په دې آبادۍ کې هغه ته وایي په صدخیل قوم هغې کې هم فوجګانې وې هغې فوجګانې ما ټرېن کړې تر هغې پورې هم هغه ټولې موږ وکړې اخر یو جنازه وه په علاقه کې 7:30 بجې هغه جنازه موږ ادا کړه پکې موږ شامل شو هغې نه بعد واپس یو بله دعا تازه نن فوتګي شوې وه زموږ یو مسلم ملګری د هغه وندیار وه هغې دوام راته پاته وکړه هغې نه بعد موږ اوس په خپل سفر روان یو کله نه موږ د عوامي خدمت ته راوتو په 2013 کې الیکشن په شکل کې رالو موږ باندې خپل د قوم خلکو دا اعتماد وکړو په نومبر 2012 کې موږ دا ووټینګ کمپین شروع کړو خو په 13 کې خلکو زموږ څه خواله الله پاک د دو په زړونو نه کې اچولو دو په موږ باندې اعتماد وکړو بیا موږ هغه الیکشن په 13 کې وګټلو حالان کې موږ سیاسي بیکګراوند کې سیاست نه و کړی نه هم داسې هغه کړو خو په خپل ژوند کې کم خدمات کړي هغه د خدمت صله الله پاک په دې دنیا کې موږ ته راکړه او هغې په صله باندې موږ د ماشاءالله د سیاسي په نامه ته خو سیاست وایي خو ما خاندان ورته دا خدمت وایي چې موږ د خپلې حلقې علاقې خدمات کوو الحمدلله تر هغې وخت نه تر اوسه پورې چې کومه پورې د عوام په موږ باندې اعتماد کوي او زړونه راکوي څنګه چې تاسو ما په خیال د کتونکي د نن د اکټیویټي وګوري او دا کم خلکو سره د مینه او اخلاص وکړو د مړو په شکل کې د دعا په شکل کې د خلکو ویلکم په شکل کې د خلکو خداحافظ په شکل کې نو انشاءالله تعالی الله پاک ته دا مینه د دونه ما لرې کوي چې موږ سره کمه شي او چې کله الله موږ نه ناراضه مشي نو انشاءالله تعالی دا غم شروع کړی ده او انشاءالله تعالی همدغه رنګ په دې قوم کې په علاقه کې موجود وو امیرزاده صاحب تاسو که په آخري موږ چې کومه یو دعا کوله په صدخیل کې هغوی یو وینا وکړه چې موږ په کور کې 90 کسان نر او ښځې او زموږ تقریبا ماشومان د نابالغه چې دا هم تقریبا 90-80 کسان دي دا ټول خاندان تاسو ته دعا کوي 5 وخته مانځه کې هغه بابا خو ډېره سخته خبره م وکړه چې ما بچو دغو ته ویلي دي چې که د اجیت هم په هغه کې دوا ونه کړه نو تاسو ته اوداسونه دا څه به باقی درومې نه به قبلېږي ځکه چې دعا تاسو عجیب دعا کې نه یاد ساتئ نو هغې دوا په برکته مونږ د علاقه کې موجود هم یو نم شپه ستړی شته کې نه ورځ کې شته د وجه صرف د الله رضا ده او د کوم دعا راسه د خلکو سرتورو د زنانه او د ماشومانو دا ټول سټیم نه الحمدلله نه زه ګولې خورم نه د خوب دپاره ګولې خورم نه د طاقت دپاره ګولې خورم چې سړی هغه نن سبا خلک وایي نه څه داسې نشه کوم هېڅ قسم نشه هم نه کوم سګرټ او نسوار خو ډېر واړه خبرې دي او غټې نشې هم یوه نشه نه کوم د خدای صرف د الله او د الله رسول سره مینه کول او د هغې برکات دی او درود پاک برکات دی او د قوم د دعا برکات دی په هغې وجه باندې که څوک چې مانه دا پوښتنه وکړي چې تا په ژوند کې کومه ښکلې موقع ده یارې زه به دا وایم چې که دا لکه کومه ورځ زه چې په خپله علاقه کې په حلقه کې ګرځم زه په لایف کې ډېر مصروف یم خو موبایل استعمالوم هر څه اکټیویټي واحد دا ورځ وي چې زه موبایل د ما سره په وي خو په ګاډي کې وي زه په جوب کې موبایل نه کوزوم ډېر ایمرجنسي حالات نه وي جوړ زه موبایل باندې خبرې نه کوم په حلقه کې ځکه چې د خلکو دومره مینه او د خلکو ویلکم او د خلکو عزت دا دومره اهم دی چې ما ته موبایل او د دنیا نظام ما ته هېڅ هم نه ښکاري هغې په نظر کې نو صرف هغې وجوهات دي چې هغه همت او طاقت الله پاک را کړی او د قوم په دعا راته میلاو دی نو چې انشاءالله دا دعا را سره وي موږ به دا سفر جاري وي که خیر عموما تقریبا زما فیملی په کراچۍ کې اوسېږي زما زیات لایف په اسلام آباد کې وي نو کوشش مې دی چې یو ویکند هلته ورکم بل ویکند زه دلته په علاقه کې وتېرم او په دې منځ کې که بیا ایمرجنسي کې داسې زموږ ورکر سیسټم کې څوک داسې فوتګي وشي کوشش کوو چې پکې راشو یا موږ آفیشل میټینګ وي په هغه کې په پېښور کې پکې ګورنمنټ کې یا په خپله ایجنسۍ کې هغه را درومم کنی تقریبا ویکینډ هفته سچرډے دا موږ په علاقه کې وو موجود وو پکې او دغه وخت مر کړی
خو چې کله زه د خلکو وادونو کې ما انوایټ کړي هغه واده له لاړ شم هغه کې کمال دی په واده کې چې هغه کې هر ایج خلک وي ماشومان وي ځوانان وي نور ځوانان وي هغه نه لږ مشران وي بس هغه نه زیات مشران وي نو ما ته هغه ټولو سره ناستی میلاو شي پکې نو هغه کوم چې که تاسو هغه چې د ریکارډینګ کړی وي د هغه ملګري په واده کې هر ایج خلک ما سره میلاوېدل و هغه ګپ شپ و نو هغې نه شاید که تا لږ ښکاره کړو عوامو ته نو ته به ووینې چې خلک مینه کوي او ما ورسره څنګه ښکلی وخت وي یو دا وخت وي او یو کله زموږ د خپلو ملګرو سره چې تاکې آوټینګ وشي که نه نو موږ د سیاست د خبرو نه هم لږ څنډې ته شو هغه موقع کې په غره کې اډر خم وخت وي هغه ته وایي زموږ وطن خلک ورته جنګې وایي خو زه په انګریزي کې ورته آوټینګ وایي نو هغه آوټینګ ورسره وکړو لږ ډېر ورسره کینو هغه د هر خبرو نه بهر شو نو هغه هر ایج کې خلک ناست وي ګپ ورسره لګوو هم ښه موقع وي ښه وخت وي